احترامات قبول کړئ دوستانو. د مونږ ګټې او عشقي جلبه کیسه در سره شریکوم. په دې هیله ویډیو تر پایه وګورئ. یو هلک په یو دینداري جلۍ مینو. څه مودې پس جلۍ بل چا سره واده وکړو. هلک د غمونو په سمندر کې ډوب شو. د ژوند شېبې ډېرې ترخې شوې. بالاخر په ډېر همت جلۍ ته یو لیک واستو. ګرانې ډېره هیڅه مې وکړه چې واده در سره وکړم، خو د قسمت کرښو ناکامه کړم. په خپل ژوند پورې تنګ شوی یم. نور نه غواړم چې له تا پرته ژوندی پاتې شم، خو یو هیله مې ومنه. صرف یو ځل د ملاقات چانس راکړه. ټینګار نه کوم، هره پرېکړه مو ما ته د منلو وړ ده. نجلۍ ډېره دینداره او هوښیاره وه. هغې وویل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پسې پوره 40 ورځې جومات سره مونځ وکړه. بیا چې هر ځای ستاسو خوښه وي هلته به لیدل کاته وکړو. هلک خبره تایید کړه او نجلۍ د کور مخې خوشې کړه. 40 ورځې وروسته نجلۍ هلک ته لیک واستو. کومو زما وړاندیز تر سره کړی وي، بیا د ملاقات لپاره چمتو د پابندۍ منځونو هلک سخته اغیزه کړې وه. نجلۍ ته یو جواب کې ولیکل زما په زړه کې ستا مینه وه، خو اوس مې په زړه کې د الله حقیقي محبت ځای نیولی دی. زما او ستا لارې جلا دي. نجلۍ دا پیښه ټکي په ټکي خپل خاوند ته واوروله. خاوند یې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته کټ مټ ورسوله. هغه رضی الله تعالی عنه ویل الله جل شانه رښتیا ویلي دي. د شک پرته مونږ انسان د بدکاریو نه منع کوي. که دا ویډیو خوښه شوي زمونږ سوپر کلیک چینل سبسکرایب کړئ.